لازمی معنی ده لکه څنګه چې هغه پلاره ته الله دې خطا کړی دا نو دا رنګه دوم حق خیر کړی نور د ځوال وایي قران کې دې ځای ظل په معنا درو کې دوه راځي وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل التمنا روکه ده روپ سودینا کله کله په معنا د خطا کې دوه راځي انت ذل اهداما فتذكر اهداما الاخرى که یو خطا شي نو بل ورته کوي کلا ومانا دا یہ دو راضی لا یذل ربی ولا ینسا نفتا کی دمارا نیری کی دماغ اپنا سوک لفظ گنی مانی جوال لین مانا دا ظل سر رکے دل دل رکشی دفل مقصد حدیث بخاری کے راضی یو سڑے مڑے دا نظامن راجہ مکر نورتوے ایو عبدن کنت لکن زسن پلارم ساسو نظامونه ډېر خوي او ډېر احسان دې سره کړی دې وصیت کوم نو پګای به راړي هغه ځامن ورته بالکل دې چې مرشم نو ما اوسدو زما بدن اوسدو او چې کله ما اوسدو نو زما یې راځه نه کوي او کله دې پاتې شي نو هغه نه ده کوي هغه یې کوي نه ده کوي نو زما یې غونډه کوي نو کله چې روز خوش کړي آباد وریږي نو د خوش کې روز کې چې باد چلیږي ما سمندر ته ورځي لعلی اذل الله الفاظ حدیث دي لعلی اذل الله والله لئن قدر علی ربی الفاظ دي شاید چې ما خدای اندغه شروع قسم په خدای او ځای کوم نو سخت سزا ورکړي ما ډېر ګناهونه کړی دي نو ما یې ری کې سمندر کې مې ورځي لعلی اذل الله شاید چې خدای ما دا په سمندر کې روح کو ساتي اډو جو جالب پرانی کی والله لئن قدر علی ربی قسم په خدای کې خدای او ځای کوم قدر او ځای کوم نو مالا به سخت سزا راکړي نو زه په دې سزا خوشاله نه ظلم معنا ورته دي او قدر مانی ځای کې دي ابو بخاری کې حدیث راځي درې دا نو کله کله زال د ذات لا معنا روکېدل خطا کېدل دانه چې معنی لغوي ته گمراه دا لازمی معنی موږ دا یو موجود دي چې موسی عليه السلام باره کې وایي قال فعلت ايضا وانا من الضالين وګورئ ځانته گمراه دي نو نه هغه معنی دا نه دا کار مې کړو او ځانه یې ومه دې ځایونه کار مې چې کو نو تما سره نه وي زه تانه پټو ما اوس تاسو محمد کولارم څه کولې شم سره معنا دا دا فرعون ورته وای تا سره وجلې ته تخدیدلې قال فعلت ايضا وانا من الضالين او کړمو خدا کار مې چې کو نو زه تانه پټو کارنوم تا اوس تا کارو لاړم تما سره څه کولې شي ما باندې مثال څه ماستر جی په معنا نه پوهیږي وګورئ دا ظالم دي بعض مفسرین خطا شي دي هغه اصل مقصد نه لري مقدار بادر سړي خبرې چې کړه نه راکار زنوم تنه ما کړې او ته موجود درته پارم کوم کړنه ته څه کولې ما سره ته دیوسه تغایب په فاده مسله چې موږ بیانولا نو د ملک کې بمیاگان اولگی دا نو دا بابا غلاف راجم کنو بیسو نو چگه بشو چو گورا پنچینن بابا غلاف سدولے دی توڑی کی لوی درگاہ دا دیر مخلوقات ولگی پاگا دیر غلافنو دا غا درگاہ میس کی لوی لار دا دا لار نا پوری زمان مندائے وا زمان دا وڑو مشینو نو کران اور را پوری دی مخت درگاہ دا میس کی تقریباً صدرگا دا فاصلہ دا زیاد نیستے یو شپه دا درگاہ غلافونه ارسوسو دیدل نو زبا پا افتا که وزرین تماشی لکلم تو چلالم زمان منسیما کری جید پولیس تنکڑی میں خیر دے وی هر وزر آئی چی سشن رپورٹ دیتے میں سر رپورٹ دے وی میں گان رپورٹ کرے چی بابا غلافونه ارسوسو جنڈی ورسوسو دے خطف دے میں خواہ ما تا پوسکو یو جو دا میں گانو سبل کیس شو تاندار راغلی و سک تاندار دا پاکستان نا قریبا نتکالا مخ کے سکتانه دار او پولیس ور سره وزلړم دا ټول مخالفین زمانہ کې کټینی کې ما سره زمانہ کې سلام هم باندې ټانګین په ما باندې خبرم باندې پنځه په جرمو کې چا خبرې کړې
زلرم ازه وکړ کې نه کړ دا خلک ماته ګور کړي دې څنګه راغی یو تن پاسه هغه تانیدار ته هغه انکو وای او جنا ہے هغه سره چې بابا دغه سودونی راغی څنګه څنګه راغی ماته تا د بابا کې لاسونو سره نو ته څه مې کو ته کیږي بیا راځي چې ته خلل نه بیا ولرالو کته دا کې لاسونو ولې سودونی مې څو کوی ما سودونی چې وتا دا ولا مې راځي هغه داومني چې ما غلافونو سودول او دا شپار سپیره پنځیر ته ضرورت مطلب نو زه سزا منم تاوان منم خواهی بستا مختی وی یہ خلق مختی چیزا که لافنو سکل او دیده غذای نوغ مطلع نیاگانی راو سلور مشران وی آکنا کس نے سار دیتی وائی کہنے دا چا سکو دی آئی غلی شو ما تا تاندارو اس چل لیکو میں چل نکو زمان دی جگڑا دا زوان بابا نده خبر او دوی نه بابا سره تکته چا چې ګوتې ولې غلاف لا ډکی دا نو اغدای ګوډای دغه زمانو سره ونی چې بابا نشي ګوډوله انا خبر دې مسلو منی چې د سذوري دي ولې روغ مرتفع دي عذاب سزا ومن روای کنده سذوري هغه غزنه کوي ما دا تاندار وای یره په دې د بناوته د 182 کیس کړه درو کې ویلي الګیا راو کوي ته انګلیسه بیان را کوم ته مورده څه بیان کوم چې دې خلاف بیان راکا په دې بناوټه کې څه ما ته یو یره مې زه خبره درکا کوم دا ډېر خلک دي نرم خلک دي اسنه چې دې مړي شي یا سزایات یا خدای مال سخت خلک پیدا کی مال دغه څه دلګان کوي چې ګزاره را سره کوي کنه که خدای سخت پیدا کړ چې وشتلی او کانی موږ به راځي جواب شو هغه غلې چې تنه دا خلکم غلې چې میدان ورکه سایت شي دې وسو بال شي راو وږي جنډې سېدي په مای دا وکړمه ده سېږي پتاي دا وکړه دا کیسونه ختم شي په خوا په ملک کې چې به سړي مسله وکړي ته عادي نو سره بلین ختم شو نو ما چې تقین کو مې جوابي وام جوابي مې دا خبر وکړم نو سل کو عادي نه وای او عادي ختم شوی او غداویم ختم شي او سر کوئی پنځه اجازه دې نه ته نه تلل پوهې سره دي ځان بچو اوس په بدعتيان قدم غاق ولا مات شو د مار چې غاق مات هغه بیا څه لګي اوس په غاق مات کی دا کوتري پیدا دي د ملګری مدرسې جوړ کړي او چاندې کوي ابانم مسله کې دا بېمان او سره امداد کوي دا تاسو نه کې چې قران دې فکرې کې څو کار کوي درس سوره وکړه چې کومه ځل مقصد نه غنه کوي زما مطلب دا چې ظالم د ظلمانه خطا کېدل اریدل هغه صورت چاہے چې درو واسه کې ذکر دي هغه صورت واچا دي نو ما حکمت بیان کو حکمت یعنی د دې راز د دې سره عادت چې الله دا صورت مخکې راغله د دې راز دا چې په دې صورت کې سلور والا مضامین ذکر شي دي زمون دا قاعده ده چې کله مون قاری اعتبار کړی زمون اول د الفاظو تشریح وکړو چې د دې لفظ سمانه د مطالعه طریقه هم ده چې اوسره یو مخ یا یو پانه سبق وایي چې اول پاره سرسری نظر تیر کی چې دې کې ګران الفاظ کم دي نو د لفظ معناو کی کچر دا لفظ ماضی مضارع ته بوزي ګردان صغیر کبیر کی اخر یو لفظ براغلی چې دل به معنا ورغي ال د عربی حروف دي او د نحات مستقل کتابونه دي داغه نه کتاب الله د خلیل دې سیبوی دې د نور دي کتاب الله د بعد کتابونه دي علامه بیان د اسلام او دا کتابونه نشته وجود شته ځای په ځای هغه صرف په الف او کلام کلام کړي چې سمانه ده او دې تقسیم او ویش کړي چې دې معنی سور دي سو کوئی جنس ته ټول لږي اسو کوئی اج دینی دي سو کوئی خارجي دي په پدې د نحات اتفاق دي چې لفظ کې اصل مقصد خصوصیت ده یعنی یو لفظ چې ذکر کې چې دې په خاص معنی دلالت کوي عام معنی فرض لك الماء
دې معنا څه اوبه خاصه معنی باندې ولادت کو لکه الرجل سړی باطل سړی نه خاص سړی جاء ان الرجل راغله غفلانه خصوصیت الاسلام سره خصوصیت پیدا کوي عمومیت هم فائدہ کوي جزت وي لکه الرجل جنس سره او جنس کې عمومیت راغی خصوصیت راغی او د لفظ په بانو کې دا شرط ہے چې خصوصیت دي دیو جنا الاسلام عهدی اصل دی نو معنا السمانا هاغه ستاینه چې مناسب د الله دی حمد ستاینه ته وي تعریف ته وي بعد خلق معنا د جنس کوي هر ستاینه د الله دا موږ وایو دا معنا نه صحیح دی پښتانه کې خدام دې چې فلانه ډېر اولاد والا دی دام دو کوئی صفت شو نو بیا وای نه اصل کې دا اولاد پای ور کړي بیا مشرکان له مشرکان نشو هغه تعریف کوي د غیر الله نو رجوع اصل الله تعالی دا خدای کوم تعبیر وکړه نو موږ وای الحمد هغه ستاینه چې د خدای توب دا نو الله خدای لري ستاینه دوه قسمه ده یو ستاینه د عبادت ده لکه سړي ته یې رستاري څنګه درغه تا وګون هر څه وي ته دې اولاد والے ته دې پالوانی دا څنګه د خدای نشي کېږي د خدای توپ څنګه د خدای توپ څنګه هغه ذات چې هر څاوري هر وخت دا څنګه د خدای هغه ذات چې هر څه کولی شي هر وخت یعنی د خدای توپ څنګه هغه صفات هغه تعریف هغه حمد چې د خدای مناسب دی نه لله خدای دی وسوای بابا را مدد سے بابا را رسید نو امنا دا خو صفت ته د خدای چې الله پار څه پويږي او الله هر چا تعالی رسی نو تا په الحمدلله کې سي دا د نه دی ویلي چې د خدای صفت دې د خدای توپ صفت خدای لري دا نه چې هر صفت نه باندې ګیرته مغره نو زمون به اقرار کوم ادارت د شرک دی اول شرک جوړ دې نه دی چې مشرکین د خدای صفت مخلوق لوي بابا وی دې سترګې وی موږ نه دې سترګې چې الله دې بابا را رسیږي موږ نه بغیر د اسباب چې را رسي یو الله دې او باندې په اسباب را رسي تا دایې دې الحمدلله وی دې یې چې ډوډۍ خوري نو الحمدلله دا یې سمانه مور خدای تاسو مریض خدای تاسو دا یې چې جوړ شي نو الحمدلله دې سمانه خدای زه بیمارم شفا را لتا راکا دارو رانکا حکیم و ڈاکٹر رانکا الحمدللہ دیو جن دا ہر نعمت نا بعد حدیث کہے کہ الحمدللہ ہوئی دیو مطلب دا خوشحالی اللہ تعالی واسطہ دیو جن الحمدللہ ہوئی کہ خدای تا خوشحالی تعالی واسطہ کله چې ته مستودے گی نو تب اول وای الحمدللہ معنی سو شکر دے اللہ جمال دے ایمان نصیب کو ابیر ہمت را کے پیدا کو 14 میں کو ابیر اللہ قل دربار کو درولم الحمدللہ فدی عمل اللہ شکر دے شعور دے دینا کئی مسلی الحمدللہ چی مستودی گی نو اول داوی کہ خدا نور مخلوقات غافل پروکتے نا خبر پروکتے اخرا ستاسو نه کوم چې تاسو خپل دربار ته ودرېږئ او بیا ورپسې رب العالمین الله دې تعریف کوم چې تاسو پالل کتاره له صحت نه را کړې تعالی کړې نه پیدا کړې نه نو چرته زو چرته ستا عبادت دا ستاسو پیرانی پیر سے خپل دیوان کې لیکلي ذکر هغه جبه فارسی ہوا عبدالقادر جیلانی شکر لله کې مردیم رسیدې مبادر آفرین بعد بری همت مردان ایمان دا اللہ شکر دے کہ دوست راو رسیدم یعنی دفعہ رات دے امن دا آفرین بعد بری همت مردان ایمان زما پر همت آفرین دی کہ خواہ استا کتاب تا دے راو رسیدم استا کتاب تا کینا سم مخلوقات غافل دے دنیا پا کاروبار دے الحمدللہ شکر دے اللہ ستائنہ دفعہ توب ستارہ دا کہ تا زما پدرے کے ارادات طویل کرا او د ملک د بال بچن دی روان کړ او ایسه شت را تا فکر
او دا مصیبت تکلیف د زمکه خوب سره روړای او ناستا الله تعالی ما ته خو الحمدلله دې دا معنا ده موږ نه درځه په بس مسکینو پتا ور خلاصه روان دي نو الاسلام هغه حمدونه چې الله مناسب دي هغه یو الله لدی چې خدای روح دې کوم جوړ دې کوم راځي اوسم همت او طاقت توفیق را لراکو او ستای کتاب ته وې رب وای د ربوبیت نه ده تعین کې عالمین مخلوقات رحمان او رحیم د دو صيغې دي رحمان په وزن فعلان دي او رحیم په وزن فاعل دي صراح په دې الفاظو کې فرق دی فعلان کې معنی د کثرت تا او رحیم کې معنی د غلبه او خصوصیت تا فعیلون وزن راځي د پاره د غلبه او خصوصیت لکه توای زید علیم د دې سمانه زید په علم کې ډېر لوی ماهر دی زید عالم زید پوهه او چې زید علیم وای نو زید په علم کې ډېر زیات ماهر دی او چې کله ته فعلان شي غراره نو معنا کثرت دا ډېر راړم الرحمن ته د ډېر رحمتونو خاوند دی هر چا ته رحمت رسېدلې دی ورحمتي وسعت كل شيء علما سبقت رحمتي غضبي زما مهرباني هر چا ته رسېدلې دا وجود نور کړی نو رحمان کې صيغه د کثرت تا اور رحیم کې خصوصیت ته الرحیم ستا مهرباني هر چا سره خاص خاص ده یو دې مهرباني عامه ده پیدار وجود چې وجود د ټول مخلوقات اور کړی ټول مخلوقات ته تربیت ورکړي او الرحیم یو شانته رحمانیت نه کې میګي سره د میګي رحمانیت ته اته سره راځي ته میګي له داسې خېټه ور کړې نه بمړنو او کاچره د میګي خېټه ورکی نه بمړ نو الرحیم خصوصیت هر چا سره د بل خصوصیت زید سره بل امر سره بل بکر سره بل هر چا له بل عقل ور کړې او هر چا له بل فور کړی هر چا له او دل بل هر چا سره سم امتیاز کړی جوړ له ذات ته چې دا هر چا سره ستای امتیاز دی اته امتیاز نه نو خلق راځي خامخا په محبت کې امتیاز دی خپل سره بل د مور سره بل یو د عام محبت ایو د امتیازي بهر چا سره کوي مشر سره د مشر کشر سره د کشر دانه کې پیو ډنګ ولې دا شیون د رحیمیت دي یو شیون د رحمانیت دي چې عام مخلوقات ته نرمدل ګوري دا شیون د رحمانیت دي ایو شیون د رحیمیت دي چې مشر سره بد مشر کار ته کشر سره بد کشر کار ته پیو ډنګ بنول فرق وکړي دانه کې متر رحمان می رحمان کیا کثرت لا اور رحیم لا خصوصیت لا مالک واقدار اختیار دان دین وی سزا و جزا تدنا هم کما دانی دا خبره چې تقدیم د ما حق او تاخير خصوصیت فائدہ کوي الجون یا کا مفعول دې نه عبادو او درجه د مفعول د فعل نه رستي د فاعل نه په کلام د عربو کې نو اصل کې نابودی یا کا پکارو خدا پیدا چې شی د درجه نه مخکې کې نو دا خصوصیت او تعظیم او مقصدیت دلالت کوي لکه ګڼ کسان ناشتي اتوای الکو دا سپینګیره را مخکې کوي د دې سم مطلب دی یعنی له لایق تعظیم دی ګڼ کسان ناشتي اتوای سابق صبر مخکې کوي مطلب څه دا د علمي خاندان کور دی چې د خبر باندې خپل تقدیم د ما حق او تاخير خصوصیت فائدہ کوي او عظمت فائدہ کوي نو مطلب دا دی چې عبادت ټول مخلوقات کوي ومنځ د عبادت استعداد پر خاص کو ذکر کله عبادت دی معنا دا ده ایا کو تفصیل فائدہ کی تفصیل سمونه یعنی سمونه د دې د خپل درجه نه روان لیکه په لسم صف کې ناشته ما ورته ته مخکې کېنه
دا ولی دې لایق ته تعظیم او مطلب دا چې دا علمي خاندان د کورو نو دته توجه ډېر کوم چې خاندان تباہ او برباد شي ا دې فائدہ واخلي دا یا کا عبادت یو لفظ دی عین بے دال د یو معنا لغوی دا یو معنا اصطلاحي شرعي دا لغت کې عین بے دال په معنا راځي عبادت غشي ته ویل شي چې په مال شي عبادت طریق کله چې لار په مال شي خلق په لار شي دارنګه عبادت ذکر چې دغه ذلیل دي سمانه ذکر صفت تخایتو نشته یو دې اعلی او الله ایو دې عبادت چې دا غزاد ذلیل دي دې جنا په دعاګانو کې اپوموس کې نو جناب محمد صلی الله علیه وسلم صفت راوی نو عبد الظهور راوی دو معراج ته کې بوته نو پاغ دائی کرتا سوئی سبحان الذی اسرا بعبدی عبدیت میں سبحان الذی اسرا بعبدی عبدیت میں پورته شو اسنه چې معراج تلاړه تور تقرای وای نه عبدیت کې بدلنا عجزای کې داږي واه لوی مقام دی واه چاته کې دالو سړي نو الته پیغمبر نوم ساغلی فاوحى الى عبده ما اوحى عبد ذکر نو پاغه دای څورته سوئی سبحان الذی اسرا بعبدی عبدیت میں پورته شو اسنه چې معراج تلاړه تور تقرای وای نه عبدیت کې بدلنا عجزای کې داږي واه لوی مقام دی واه چاته کې دالو سړي نو الته پیغمبر نوم ساغلی فاوحى الى عبده ما اوحى عبد ذکر کړي داږي د مر پوره پیغمبر ته وای وعبد ربک حتا یاتک الیقین عبد بدن پات کېږي تر مرګ د خدای بنده په پات کېږي تر مرګ دایری چې تبا دا دې تای د لولال جوړو دایری سبحان الذی اسرا بصاحب اللولاد لکه څنګه درتين وای تای د لولال کې مبارک ششه سلطانه نبی او غل قری دا نوای یا عبدیت مبارک شته په عبدیت کې کامل دی عبدیت نو خلقوم کوي تو تاج کوم عبدیت کړي دا الله تعالی هغه بل څه نه کوي نو کوم صفت چې قران او حدیث کې راځي هغه صفت نه وي دیو ته نور څه نه وي کنه عبادت معنا محتاج عاجز لوی صفت په بندیان کې عبدیت ده ادارنګه په قاعده کې کېنه نو توای اشهد ان محمدن عبده ورسوله وګور عبادت ورته وي بدتان توای کنه او اشهد ان محمدن صاحب الاولاک دا به عبد مو کنه به ته موږ له عبادت معنا ذکر او معنا اصطلاحي په دې عین به دال کې څنګه حروف درې دي نو دایږي د کمل کی په دیو معنا په عبدیت کې درې سيزونه پکار دي یو مینا چې محبت ورته وایي ادم غفتل ادم یریدل چې خوف ورته وایي چې دا درې سيزونه
چالو کې نو کامل عبادت ته او کدا یو دی ولو کو نو جزء عبادت ته وکړه خو مینه دوه قسمه ده یو مینه د خدای توپ ده ایو مینه د نفس ده د نفس مینه لکه سړی په مال مینده په خزه مینده په اولاد مینده په مور خپل مینده نو دیتا مینه د نفسانیت دا مینه جائز ده چې په حرام کې نه حلال کې دا مینه کچره په حلال کې د حدود الله لاندې او مخلوق سره کې نو دا مینه جائز ده مخلوق سره محبت نفسانی ایو د محبت الہی محبت الہی سمانه دا چې ذات سره مینه کوم چې زه عقیده غنم چې زما خیر او شر دغه پلاس کی دته وی مینه د خدای تو د خدای تو مینه مخلوق سره باندې کې چې بابا لمن نیولې دا ما نیولې لمن ستاره را راشي ګلوې ځان نو دا مینه د خدای تو باندې کې عبادت کې عبادت کې یو مینه ده مطلب دا عبادت تخای کو یعنی مینه د خدای تو خدای سره وکړه دا نه چې د خدای تو مینه مخلوق سره کې بابا لمن نیولې دا فلانه می دوست فلانه درگاه ده فلانه داسې ده دین یره دو قسمه ده یو یره د اسبابونه ده لکه حاکم نه مار لړم نه نو دې ته خوف نه اسباب دا جایز دي مخلوقات نه ایو یره د خدای توپ ده چې په سترګونی نه ایریږي چې اسنه زړه لفظ کی اسنه چې مرض را باندې راوړي اسنه چې به همتی را کی پری باسي ظاهری سبب نشته ایرته کوم دې ته وای خوف الہی دا قسم مینه د مخلوق سره ناجایز ده لکه څنګه چې مشرکان بابا سره کوي کداغه نه میګه کراو داغه جنډه مې وسوله مرکټ پر باندې واړي ظاهر سبب نشته په ما کټړي ظاهري سبب نشته او ما یې یا کله بابا یو سم مې ورنکړه نو مې خبراله په لوړوي او بینو دی مشرکان دا خوف الہی د مخلوق سره کوي دا قسم خوف د مخلوق نه جایز دی او شیطان لبی کوي د مشرکان سره هغه چې کله یو لسمه نظر نیاز ورنکي نو شیطان راشي نو غوا وای په چمړه شیطان خپل سر لري نو خلکو یو ویلي بابا پوي کنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وای زمي سره تعلم نو چې دا اصل درد بشه نو به قبول را بوتله نو الته به غوي بایدا نو ما ته به ته نه باندې زیارت نه کنه وګوره موږ زیارت ته بوتله اول ته اسهال وشه بیمار ته دا زیارتونه د چا دي غلی شو خلک بیمار دا خو د کرامتو زیارت دي کرامت هغه سړیو چې په درې مسله یې دي کې انا کعبه روانه کړو حجر اسود مصر ټوټه ټوټه کړو حجر اسود ټوټه ټوټه بیا وروسته ته مسلمانانو هغه اوس په لاکو لګیدل اټوټي په لاکو لګیدل ما ورته چې دا قبول خدای کرامتو دي دا کفار دي نو خلک زمون کار لیکيږي ما چې حدیث کې راځي چې مړي ته خدای سزا ور کوي نو د په سزا باندې بغیر د ثقلین نه د پیرانو باندې نه سپي دا غدا د عذاب دی کله چې تاسو حیوانات او تبوزي یې سونه نو غدا کې عذاب دی دی پويږي نو د دې hebat نه په دې حساب راشي فتعجبوا من ذلك خلق تعجب کو چې بوج دی ویل امام شافعي خبر ته بوزي کنه الګر جوړ شي کله کله شیطان داسم کوي کوپی کې بازي بابا له لاشي جوړ شي وګوره یاره به نه کوم شیطان دا کرنے ډېر کوي او د دې علاج دی چې سره د ذکر اسکار پابند وي لا حول ولا قوت ډېر وای نو شیطان اثر نه چي اني یو درس پنجاب کې ډېر مشهور درس زکات یا پیرا واړ کړی دي کم دی او کله ځای کې دی روم ما بچاس کړی وطن کې د چای لوکي نو یو سړی غلام احمد نومو هغه راته ما بوله پیاله ورته دی هغه پار اړ دي چې په خېګه هغه غلام ته ګام وای یو ورځ هغه ما سره ناشته ما ورته ګام چې یاد دین دی یو له سمو ته هاجي ټاټه دین نه کونه دي मैं ते वाले समय और कह दे जाने बिल्कुल जी क्या बोले बना और को मैं तेरे कितने मजे ता सो में ही जी मैं जो गरीबी में जरूर होने मालदार नहीं आवतन के में के साथी रोए मल्क ले मैं ब्या ये जमालस में ही जमा जरूर शल देश की मारो रो को मा तो वही दा गाड़ी नोर को मैं मोर
او دا په خاطر دی ورکړین توبه وکړه خجی نن نه پس نه وکړه نو خدای کارو یو سمراله پای غلامت ورنکړي ورسنه